مونږ او تاسو به هر څه په مینه کړی وی خو که مونږ د ایمان په خوږوالي باندې پوهېدی مونږ د ایمان په خوږوالي باندې نه پوهېږو د دغې وجې نه مونږ ته د شریعت احکام او په هغې باندې عمل کول ډېر ګران دي لکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان درې څیزونه دي درې خصلتونه چې کله په چا کې رالل نو دغه سړی به د ایمان په خوږوالي پوهېږي د ایمان چې دا درې کارونه پکې رالم دا درې کارونه چې کوم شخصیت کې موجود شو دی به اوس د ایمان په خوږوالي باندې پوهېږي لومبې ګوره ایمان راوړل ولا شرط دی ځکه چې د ایمان په خوږوالي به هغه سړی پوهېږي چې ایمان یې راوړی دی هغه کم دی اول دا دی من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما اول هغه کس دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د الله سره د ځان نه سوا مینه ده من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما هغه چې الله د پیغمبر ورته د هر څیز نه زیات محبوب زیات ورته خوښې نو دغه کس دی دی به اوس د ایمان په خوږوالي باندې پوهېږي دا صفت چې په چا کې هم راغلی دی نو دی به د ایمان په خوند باندې بیا پوهېږي ګورئ ښه او د ایمان په خوند باندې به پوهېږي او که د دنیا د څیزونو سره مینه محبت سوا شو او د الله د رسول سره مینه نه وه او د هغه سره مینه نشته نو دا سړی به د ایمان په خوږوالي نه پوهېږي ګورئ نه به پوه شي نو د الله د رسول سره به مینه کوي دویم ومن احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل دویم هغه کس دی چې د یو مسلمان سره مینه کوي هغه سره مینه نه کوي مګر د څه دپاره د الله د رضا دپاره ورسره مینه کوي چې ځکه ورسره مینه کومه چې دغه سړی دینداره دی دا الله والا دی دا خو ګورئ ملا دی دا عالم دی دا خو مجاهد دی دا خو د مدرسې طالب العلم دی د دې وجې ورسره مینه کومه چې د الله ورسره مینه ده د الله د دین سره د مینه ده ځکه د سره مینه کومه دغه کس چې دی نو دا کس به اوس د ایمان خوږوالی سکي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي الحب لله والبغض لله څوک چې مینه محبت کوي نو هم د الله د رضا دپاره والبغض لله بغض به هم د الله د رضا دپاره یې ګورئ د الله د رضا نه علاوه به بل مقصد نه که چېرته د الله د رضا دپاره دې مینه وکړم د چا سره د دوستانه وکړم صرف په دې مقصد باندې چې دا سړی دینداره دی دا سړی الله والا دی الله به تا سره مینه وکړي ته به د ایمان په خوږوالي باندې پوه شې چا سره چې مینه محبت کوي صرف دې دپاره چې الله ویلي د الله رسول ویلي چې زه د چا خوښ یم او زما سره مینه ده تاسو د خلکو سره مینه وکړئ صرف دا کې دپاره ورسره مینه کوه او چې څوک د الله د دین نه لرې دی او د الله دین نه بیانې د الله دین دشمنۍ ته ولاړ دی الټه روان دی نو بیا د ده سره بغض وکړه لله صرف د الله د رضا دپاره بل چا دپاره نه دریم واوره نبی علیه الصلاة والسلام وایي ومن یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله منه کما یکره ان یلقى فی النار دریم ګوره هغه کس دی چې د ایمان په خوند باندې به هغه څوک پوهېږي چې هغه بد ګڼي چې کفر ته واپس شي دی یو پیره ایمان ته راغلی دی اسلام ته داخل شوی دی اوس دوباره کفر ته نه داخلېږي صرف د الله د یارې نه چې الله یو پیره د کفر نه خلاص کړی ما ګوره دوباره نه ورځمه لکه څنګه چې سړی د اور د غورځېدلو نه یارېږي دغسې اوس دی کفر ته واپس نه داسې بد ګڼي او د کفر نه یارېږي لیکن مونږ ایمان والو ته بد ګورو او د ایمان والو سره زمونږ دشمني نور چې مینه کوي هم د الله د رضا دپاره او چې بغض کوي هم د الله د رضا دپاره